نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپی وي چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپړې به را سره نه ښه دا صادري بنی دا پګړۍ بنی اس پم دی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر دی دا خلق پر رواني میدان محشر ته برا ټولیږي رومبه بچاته کپڑے غوست رومبه به کپڑے چاته ملاويږي په آخرت کې به د ټولو نړومبه کپڑے ابراهيم عليه السلام ته ملاويږي د ټولو نړومبه زمونږ د استاد نیک ابراهيم عليه السلام ته کپڑے ملاوي نبی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی عليه السلام ته وي الله حبيبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضی وخت کې سړی ناشنا سشي وي د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه دي دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي دا یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلقو یو حالت به هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تل لګي دلته نبی علیہ السلام ولاړي دلته آدم علیہ السلام ولاړي دلته کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامې بروړي برته دي کیږي دلته کتاب لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تاب پیش کی چر مخه تشه او چې دې عمل نامه ویلي دی بو چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامه خو زمان نه رکوټه ګناه پرې خېدنلو او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي دته وګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټه ګناه پرېخې دی او نه غټ ګناه پرېخې خدایا ما بس خو عمل نامه کولو شو دس یو لوی صفه ورته کولو شي یو ګناه بخکاره کیږي یو ګناه الله اکبر دسی سخت ورځ پرته د مړه زامن المال والبنون په زامنو دسی ډېر مدوکه کېږي خزینت الحیات الدنیا الله وی دا د دنیا زینت ته په دې ډمک لکوي په دې ډمک لکوي ځان د اخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي چې د الله د یری د وجه نه د هغه د سترګې نه اوښ کوي صرف د الله د یری الله لوی ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجه نه په جړه شي دې سیده اوښ کوي روان شي چې دا اوښ که د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه وته خلق را له غسل راکې څوک مې په یو طرف پړی څوک په بل طرف څوک وي ما ولا کپن راوړی دی څوک وي ما ولا راوړی څوک وي زه ولا پیټۍ جوړوم څوک وي سترګې غړېدلې دي څوک وي دا رنګ تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم او حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاره ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمایي
کما ته سپت د کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا بډیره کما کوي او جړه بډیره سیوا تاسو چې خندا سیوا ده او جړام کما ده کامیاب نه یې الوب کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوخ کډیره بهیږي جړه ډیره شي او خندا کم شي او دین نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده کنه په دې وجود دوړه ولګېده فی سبیل الله په لار د الله کې وتلې او په دې وجود دوړه ولګېدله په دې وجود دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګي نه لګي چې په کوم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کړي د آخرت فکر شروع کړي ځان له آخرت ګټي شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تاسو کو وی حضرت ژوند د څنګه تیریږي وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم می پریل کې وته د دین د پاره سفر کوم او چې د ریل نو کوزیګه مجونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می په جیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کنه په جیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قران تلاوت شروع کړ یو انګريز پسې راغی شاده طرف ولا پملا لاس دی عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس ک نور د تلاوت مکوا په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زنور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګريز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه په کې طاقت ختم کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو دا خلقو دا آخرت تپاره ټولی سفر وی یا جیل دی او یا ریل دی وی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ لا ژوند دې د تیریږي ښا بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښا چې د الله پر رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو د دې بار باران ته وکتل وی بارانه یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېدی ښا کو تا ته ضرورت ډیری ستا ضرورت ډیری خو ته ورېږه زه بس کوم او که زما د تقریر ضرورت ډیری نو بارانه ته ودرېږه وی چې داسې بره وکتله اوس خبره کولو سر یې کته کولو एकदम باران وبرېد او ماسخوتنې تقریر شروع کو د ساره پورې قوم ته تقریر کوه خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو ښه یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو بس دغه هم کار دی قدرې صرف دغې ته ناست چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دا دی کار د علماو توهین د دې کار دی کار زوام ما سره کېنه ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو جته کړي د دې څه چل کړو دا چل دی سکړیو ته صرف کینا بس یو سو پشموزی پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دی چې دا ولی زخمی دی ودا تپوس په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه تپوس کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تپوس کو هغه ورته وای دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وو کنه ما بدل وب ګرمولې د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی ولې دي سي چې د تهجد ټیم براتونه د ابو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش کړي هو ته په دې تهجد وکړه دا علما پیجندلی دي دا د علماو ماضی کتل را
صرف اسې خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه وده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وې. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي. دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. تاسو چې په تړمو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درک. وی ما نه دې کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیری مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولې زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې ارادي ولې نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې آو وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجود قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد ک کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. خدا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه تزان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم غره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې سکړیو نو د علماو د توهین د جبی راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي وای علما د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خام دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه مخبل خبره د زما د بابا منبر نه خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې 3 پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونه کې نه د مرګ پوری په 3 پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونه کې نه په دې 2 ابوبکر صدیق ناسوخه دسی ادب او احترام صحابه ویزوخه چې تقریر په کوا د بیا کې ناس تقریر شروع کو خلق ته وی را کوز د کشما چې د چا د بابا منبر وغیرہ ته وی چې مکه په تقریر جرا کوش وزرا ته بیا وی چې زکه و په جو بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا په تقریر کوما دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت ته څنګه ستا سنت تپوس کیږي د سی بزمون د علماو د دې منبروم تپوس کیږي خا د دې مصلی برانم کیږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به په دې ګرځي په کلمو به دې ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخي خبرې کوي خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا مکوي دې ورته غیم کنه التقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یم کنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کونن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلق چې په مون علماء کم ګمان دي خدای مونږه هغه شانته جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدای مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتہ
رشتي نشته دی رشتي شته دی خدای خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورک یا الله د چا رشتي نه د جوړ رشتي نیکانی رشتي ولا ورک خدایا یا الله د بچی د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې که خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د عامه او د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته له د دواړو جانو خوشحاله ورکې یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مینو خدایا دې سی پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچی حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد کې اللهم صل علی سیدنا